الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له لا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيب أمراض قلوبنا وروح أرواحنا وقرة أعيننا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي كان وجهه يتلألأ كالقمر ليلة البدر لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عكم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. تاسم درود شريف ويرون صلى على سيدنا محمد. قابل قدر أو قابل احترام حضرت الشيخ سيب دامن بركاتهم العالية وديرو قدر من علماء کرام ودي مجلس کی طولو دیرو گدرانو گرانو محترم مشرانو حمزولو زوانانو ظلمورو دو دیر وقت دستاسو دا مجلس دا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خسته روحانی محفل هغه شروع ده.
د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په خسته موضوع باندې علما الحمدلله سیر حاصل بیانات او تقریرونه هغه کوي. خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مبارک سیرت نه مړېدل نشته او نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سیرت هغه په لږ وخت کې د بیانولو وي. صرف دومره ده چې د عاشقانو د پتنګانو او د محبینو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د تاج د ختم نبوت د سپایانو د زړه د تسلی لپاره داسې قسمه محافل او مجالس علما منعقد کوي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزاتو بیان کې محدثین فرمایي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزات څومره د عوام ورونو په خدمت کې عرض کوم. معجزه هر هغه فعل د نبی نه چې صادر شي او هر هغه کار چې د هغې مقابلې نه بل څوک عاجز وي نه د هغې مقابله څوک کولی شي دې ته معجزه ویلی شي. الله رب العزت د انبیاء علیهم السلام نه معجزات ظاهر کړي دي. مشهور معجزات د حضرت ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، داسې د حضرت یعقوب علیه السلام، د یوسف علیه السلام، د نور انبیاء علیهم السلام معجزات د هر نبی نه الله تعالی معجزه د هغه امت لپاره هغه صادره کړې ده او ظاهره کړې ده. د څه معجزاتو اثرات لا تر اوسه پورې هغه ښکاره دي، موجود دي. د نبی په زندګۍ کې الله تعالی داسې قسمه احوال هغه راولي چې امت هغې ته حیران پاتې شي او معجزه باندې کله کله الله تعالی د یو غیر مسلمه ته د ایمان د راوړو توفیق ورنصیب کړي. حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ داسې نور یهود علماو چې هغوی به د نبی علیه السلام معجزې ولیدې نو الله تعالی ورته ایمان نصیب کړو. کومو بدبختو ته چې الله تعالی ایمان نه نصیب کړو، هدایت په قسمت کې نو د ابو جهل په لاسو کې کاڼو د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ووې، ابو جهل ظالم بدبخت هغه کاڼي ځمکې له راوویشتل وي، په دې تا جادو وکړه، العیاذ بالله. او د هغې باوجود د دغه معجزې نه ابو جهل انکار وکړو. نو د انبیاء علیهم السلام معجزات هغه صادر شوي او ظاهر شوي دي. موږ خپله د حضرت صالح علیه السلام هغه ملک او هغه کلي ته او علاقې ته هغه زه تللی یم، دوه ځله الله تعالی مقرره کړې ده او هغه ځای ته موږ تللي یو. حضرت صالح علیه السلام لوی قوم ورله الله تعالی ورکړو، قوم ثمود، یو قوم عاد و یو قوم ثمود. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، دی به کاڼي تراشل په غرونو کې، غټ غټ ګټان به تراشل، هغې ګټانو کې به ځان له کورونه جوړول. د لیدو او د اورېدو خبره ده چې موږ لاړو هغه مو ولیدل، زه حیران پاتې شو. د صالح علیه السلام دغه کلی اوس د تبوک په لاره باندې راځي او د شام نه ورته هم لارې راغلي دي، د کویت د بارډر نه ورته هم روډونه راغلي دي او هغه ځای ته اوس العلا وایي. العلا پښتانه ورته العلا وایي. دا غټه کجوره چې د عمرو حج والا کوم ځان سره راړي دا ربړي غوندې کجوره، دا د هغه هلاکي کجوره ده، مبروم کجوره ورته وایي. نو هلته موږ هغه ځای ته لاړو کوم کویونه چې د حضرت صالح علیه السلام هغه اوښې به وبس کړي، قوم به یې ترې نه وموښه وبوړې. نو هغه کویې لا په هغه حال باندې دی، هغې سره یو ډپه ده روانه، معلومیږي دا چې دکه ځای کې به هغه د اوبو هغه ټینکی وه او اوبه به رایستې او دی به په هغې کې هغه اوبه اچولې.
قوم تنگ شو د صالح علیه السلام په اوښه باندې غوښتې ترې معجزه وه چې موږ له ته یو معجزه مخې ته راړه. نو صالح علیه السلام له الله تعالی په معجزه کې اوښه ورکړه، ورسره بچی وه. دا مې دې پورې وي چې اوس هم د هغې علامې ښکاري. نو هغه ځای کې چې کوم ځای کې به اوښه هغې به اوبه څښلې، هغې سره په خوا کې یو ګټ دی او غونډ ګټ دی او هغه په هغه شګه کې پروت دی. زما په خبره پوهېږئ که نه؟ نو هغه ګټ غونډ دی لکه بلوری چې څنګه په فرش باندې پرته وي، هغه په شګه کې داسې ګټ پروت دی، ښخ شوی نه دی. نو د هغه ځای هغه راهبرانو موږ ته ووې چې کله صالح علیه السلام هغه اوښه دی حلاله کړه ظالمانو. الله د هغې په سوره شمس کې ذکر کړی دی. الله فرمایي دا ډېر لوی شقي او بدبخته انسان و چې دا اوښه یې ذبحه کړې ده او حلاله کړې ده. فقال رسول الله ناقة الله، د الله رسول ورته ووایي دا خو د الله ناقه ده، د الله اوښه ده او دا اوبو ته نه پرېږدئ چې دا اوبه وڅښي. دی د هغې خبره د پیغمبر ونه منله او تکذیب یې وله وکړو. الله تعالی هغه ټول قوم بیا تباه کړو. نو چې کله د صالح علیه السلام دا اوښه دی ذبحه کړه، نو د هغې هغه بچی هغه وتښتېده او لاړه. الله تعالی ورته ګټ داسې کولاو کړه لکه د کمرې دروازه چې چاته کولاو شي، او قسم دی هغه ګټ اکه شان دی کوم ګټ ته چې دغه اوښې بچی دننه تللی ده، هغه لا پروت دی اکه شان. نو دا معجزات الله رب العزت د انبیاء علیهم السلام نه ظاهر کړي دي. د چا نه یو، د چا نه دوه، د چا نه ډېر، د چا نه ډېر زیات. خو د نبی علیه صلات وسلام مبارک معجزات هغه د ټولو انبیاء علیهم السلام نه سیوا دي. بعض علما او محدثینو راغستي دي چې دغه معجزاتو تعداد علما تشریف فرما دي د دغه معجزاتو تعداد 3000 دی، 3000 معجزاتو. بعض علما وایي چې دغه معجزاتو تعداد هغه 15000. خدا هغه معجزې دي چې ډېرې زیاتې غټې معجزې وي او ښکاره معجزې وي او ظاهرې معجزې وي. خدا عاجز فقیر اکثر په دغه کې طالبانو ته هم همداسې چې ستاسو غوندې مجلس کې ملګرو سره ناست یم، نو هم دا وام واورئ دا هغه معجزات دي چې دا خلکو لیدلي دي او دا یو جداګانه شان لري او امتیازي شان لري. ورنه د نبی علیه صلات وسلام مبارک 3 کاله رز شپه او هر لحظه هر ساعت ځان له جدا جدا معجزه ده. دا د ختم نبوت په توفیل او په برکت باندې د نبی علیه السلام تاج د ختم نبوت او د ډېر لوی منصب د ختم نبوت د هغې په وجه الله تعالی د نبی علیه صلات وسلام رز شپه ټول معجزه ګرځولي. دا یو عامه معجزه وه. خاصه معجزه خدا وه چې د تبوک په میدان کې خلک تږي دي، د اودس دپاره هم اوبه نشته، د څښلو دپاره هم اوبه نشته، د اوښانو دپاره هم اوبه نشته، ماشومانو له هم اوبه نشته، زنانو له هم اوبه نشته. نو نبی علیه السلام له خلک راغلل چې د الله رسوله موږ سره خو بلکل اوبه ختمې شوې. نبی علیه السلام وفرمایل دومره چېرته لږې اوبه نشته چې تاسو یې ماله راړئ؟ وی نه بلکل اوبه د مشکیزو کې ختمې شوې دي. وی دومره چېرته وګورئ چې ماله چېرته نه اوبه راړئ. نو صحابه وکتل یو مشکیزه یې ورله راړه، د هغې په ویښ کې دومره لږې اوبه پاتې وې چې صرف پړکې وو او نور هېڅ نه و. وی دا راواړوئ. نو هغه یې وی د الله رسوله که دا مونږ په د مشکیزې نه راوړو دا به په دې لاره باندې د سرمنې څکلي کته به راتوی نه شي. نو محبوب ورته لاس مبارک ښکته کړل. چې لاس مبارک یې ښکته کړل نو چې څومره اوبه د نبي علیه السلام مبارک ګوتو مبارکو سره راوچتې شوې او هغه ساس کې د هغه اوبو شروع شو، نو 2 څاڅکي اوبه د هغه مشکیزې نه ورسره راغلې وې، نورې د نبي علیه السلام د ګوتو مبارکو نه لکه د پوارې اوبه روانې شوې. او ټول صحابه کرام را جمع شو. محبوب فرمایل دې ته واله جوړه کوي. نبی علیه السلام مبارک د خپلې ګوتې مبارکې دغه شان نیولې وې او دغه شان د هغې نه اوبه څڅېدې. واله ورته صحابه کرامو جوړه کړه. خلکو لوښي راړل، هغه یې ډک کړل، په خپله یې اوبه وڅښلې، اودسونه یې وکړل، په اوښانو باندې اوبه خور وکړو.
او اوبه ورسره پاتې هم شوې. نبی علیه السلام فرمایل وی اوبه ټول برابر شو، خلک ویاو ټولو ته ورسېدي، ویاو دا رسوله د الله رسوله ټولو ته برابر شي. نبی علیه السلام مبارک ګوتې وڅنډلې او د اوبو هغه پواره چې وه هغه فی الحال هغه بند شو. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه هلته موجود او اوسم د عربو حکومت او د ترکو حکومت هلته هغه بورډ د حدیث لګولی دی. معاذ صاحب چې په کم مقام کې نبی علیه الصلاة والسلام سره موجود او نبی علیه السلام ورته ارشاد وفرمایه هغه ځای کې هغه بورډ لګېدلی دی، غټ بورډ دی. په انګلیش کې اول په عربی کې دی، بیا په انګلیش کې دی، بیا د هغې په نورو ژبو کې دوه دریو ژبو کې د هغې ترجمه شوې ده. هغه حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام معاذ ته فرمایي رضی الله عنه ته، معاذه زما د ګوتو نه چې کمې اوبه هغه وبایلې او تاسو ولیدې هغه په دې ځمکه باندې روانې دي، نو معاذه که ژوند در سره وفا وکړه ژوندی چېرته تبوک پله بیا رالی، نو چې کمې اوبه زما د ګوتو نه وتلي دي او تلي دي، نو ته به ووینې چې تبوک باغونه به الله زما د ګوتو په هغه اوبو باندې اوبه کوي. معاذ صاحب د دغه حدیث نه رستو فرمایي چې هغه اوبه ما بیا ولیدې او کجورو باغونه مې ولیدل. هغه خو د معاذ صاحب زمانه وه، نږدې زمانه وه، زمونږ 4-5 کاله به شوي چې تللی به یو، ملګري را سره و. زه خپله چې هلته لاړم هلته ما وکتل هغه بورډ ته، نو بیا مې اپله وکتل باغونو ته. تاسو یقین وکئ حیران سړی پاتې شي دغه حدیث ته چې وګوري، د محبوب پیشنګویۍ ته وګوري، د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک د ناشنا معجزې ته چې بنده وګوري حیران پاتې شي. هغه اوبه چې د نبی علیه السلام د ګوتو مبارکو نه د کم مقام نه شروع شوي دي، نو هغې د چینې شکل اختیار کړی دی او ښکته پې د دنیا د کجورو باغونه اوبه کېږي او هغه ډېرې ښایسته ښکلې کجورې کوي. نورې هلته کې اوبه نشته، دا هغه اوبه دي لا تر اوسه روانې دي او دا به روانې الی یوم القیامه. دا مې درته دې پورې ووې حضرت موسی علیه السلام له الله همسا والا معجزه ورکړه، حضرت عیسی علیه السلام له الله تعالی د دم معجزه ورکړه، حضرت ابراهیم علیه السلام له الله معجزې ورکړي دي، موسی علیه السلام په سمندر باندې دکه شان دریای نیل باندې تیر شوی دی. د ټولو انبیاو علیهم الصلاة والسلام هغه معجزې راغلي دي، خو هغه معجزې د هغوی تر ژونده پورې هغوی سره وي چې هغوی د دې دنیا نه تشریف وړی دی. د معجزې هغه حیثیت د هغه پیغمبر سره تللی دی، د هغه امتي ته هغه نه دی ظاهر شوی، هغه امتي سره هغه معجزه نه ده پاتې شوې. همسا د موسی علیه السلام هغه بیا د موسی علیه السلام نه وروستو چا سره په چا په لاسو کې نه ده راغلې، که د چا په لاسو کې راغلي هغې نه بیا اجدها نه ده جوړه شوې. حضرت عیسی علیه السلام د چا په مخ کې که دم اچولی وي او هغه دم هغه اورېدلی وي او هغه زرها وسوکي او په یو مړي باندې دم واچوي، الله به د هغه په دم باندې مړی نه ژوندی کوي. دکه شان نورې معجزې وي چې نبي و معجزه یې وه، چې نبي لاړو معجزه یې لاړه، قربان د مدینې د جانان نه چې ونو هم معجزه یې وه، چې نشته هم معجزه یې شته. هغه معجزې هکه شان موجود، قرآن مجید معجزه ده موجود ده. د نبی علیه السلام د سنت و اتباع کې برکات دي موجود دي. په دنیا د ښکلا ده دا معجزه د نبی علیه السلام نه دا موجود ده. معلومه شوه ټولې معجزې لاړې او د نبی علیه السلام معجزه پاتې شوه. دا ځکه پاتې شوه چې د نبی علیه السلام نه وروسته به بل پیغمبر نه راتلو او نه به راځي او نه راتلی شي. او که څوک وایي چې زه پیغمبر یم هغه به د خپله ځان نه وایي الله به نې رالیږلی او دغه سړی به د زمانې لوی خبیثترین او منحوس انسان و چې هغه به د نبی علیه السلام نه وروستو دا قسمه دعوه کوله چې زوم الله پیغمبر رالیږلی یم. معلومه شوه محبوب له الله مرتبه او منصب د ختم نبوت ورکړی، د هغې په برکت باندې الله رب العزت ټول امت ته
داسې یو پیغمبري نښې نښانې او سنت پرېښودل د بل نبي د ژوند حالات چا سره نشته د بل نبي حیات طیبه بل هیڅ چا سره موجود نه ده د بل پیغمبر حالات زندگی بل چا سره موجود نه دي د هغه د اولاد نور ذکر نشته د هغه د آبا او اجدادو هغې نه علاوه ذکر نشته کوم چې د قرآن مجید کې او احادیثو کې راغلی دی د هغه د ورځې او د ژوند نورې ردې شپې هغه په تاریخ کې نه دي راغلي د حضرت عیسی علیه السلام 33 کاله عمر و عیسایان په دنیا کې یو لوی جماعت دی یو لوی مذهب یادېږي هغوی سره د خپل پیغمبر د 2 ورځو تاریخ نشته د حضرت موسی علیه السلام مقلدین او امت چې ځان ته وایي یهود دي هغه یهودو سره د حضرت موسی علیه السلام علاوه د هغې نه چې قرآن او حدیثو کې راغلي دي هغوی سره یو ټکی موجود نه دی معلومه شوه هغه انبیا علیهم السلام الله د خپلې لږې زمانې دپاره رالیږلي قربان د محبوب رسول الله مبارک نه چې د ژوند دې وګوره د رومبای ورځې د ولادت نه واخلي تر وفاته پورې د وفات نه واخلي تر تدفینه پورې د تدفین نه واخلي تر خلفای راشده او تر ژوند پورې د خلفای راشده نه واخلي تر صحابه او تر احوالو پورې الی یوم القیامه د متبعینو حالاتو ته وګوره د علماو تاریخ د سیرت ته وګوره دا ټول موجود دي وجه دا ده الله رب العزت د خپل محبوب رسول الله مبارک ټول وایي صلی الله علیه و آله وسلم سیرت طیبه هغه محفوظ ساتلو چې چاته د دې ضرورت را پیښ نشي چې خدای خبر نبی علیه السلام به په دې کې څه کول خدای خبر چې نبی علیه السلام به د ورځې کم اعمال کول خدای خبر چې نبی علیه السلام به د شپې څنګه احوالو خدای خبر چې نبی علیه السلام به بیبیانې څومره وي دا هم معلومه بیا نه وه چې نبی علیه السلام صحابه کرامو سره څنګه تک کړی دی صحابه کرامو سره څنګه تحریک چلولی دی صحابه کرامو سره څنګه عمل کړی دی صحابه کرامو سره څنګه شفقت کړی دی صحابه کرامو ته څه امر کړی دی د نبی علیه السلام دا ټول الله محفوظ ساتل د پاره د دې چې الله رب العزت فرمایل لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ستاسو د پاره د نبی علیه السلام ژوند کې یو ښایسته نمونه ده که عالم را پاسي چې زه د خپل علم نمونه د نبی علیه السلام ژوند کې ګورم نو ودې ګوري چې محبوب رسول الله مبارک به صحابو ته څنګه درس کولو صحابو ته به څنګه خطاب کولو صحابو ته به څنګه بیان کولو که یو تاجر وایي چې ما ته خو پته نشته چې د نبی علیه السلام ژوند کې د تجارت سر شکلو روخو نبی علیه السلام د تاجرانو باره کې څه وایي نو راوادېړی تاریخ او پته به ورته ولګي چې د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بروزانه د ماسپښین د مانځه نه وروستو بیا د بازار طرف ته لاړو او په بازار کې به ګرځېدو او د دکاندارانو اندازه به یې لګوله یو ورځ روان دی یو دکاندار صحابي لګیا دی هغه خپل مال ایښی دی غنم ایښي دي اوربشي ایښي دي نبي علیه السلام ورته وفرمایل وی تا چې دا غنم یا دا اوربشي کمې د پاسه ایښي دي او اوچې دي آیا ټولې داسې دي او که نه صرف دا دي وی نه د الله رسوله صرف دا دي خو ما د دې لپاره دا ایښي دي چې خلک ووایي چې ده سره خو اوربشي اوچې هم شته نبي علیه السلام وفرمایل نه دا اوچې دي پرتې لوندې ورسره لوندې کېده چې خلکو ته پته ولګي چې دغه اوچې دي دا لوندې دي دکاندار ته یې طریقه وښوله چې ته به څنګه دکانداري کې زمیندار ته یې طریقه وښوله چې ته به څنګه زمینداره کې آقا ته یې طریقه وښوله چې ته به څنګه د خپل غلام سره سلوک کې غلام ته یې طریقه وښوله چې ته به د خپل آقا سره څنګه معامله کې مور ته یې طریقه وښوله چې ته به بچو سره څنګه معامله کې بچو ته یې د مور حق وښولو پلار ته یې د زوی وښولو زوی ته یې د پلار وښولو و دا خدا دي دا خو د انسانانو حقوق دي د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک تش د انسانانو د پاره نه الله رب العزت د ټولو کائناتو د پاره رحمت راولېږلو الله رب العزت رب العالمین دی د مدینې جانان رحمت للعالمین دی ټول کائناتو د پاره الله رحمت راولېږلو نبی علیه السلام مبارک یو اوښه وله مخې له راله هغه اوښې اوازونه کول صحابه کرام وایي چې دا اوښه ولې داسې بړړېږي موږ د اوښې هغې اواز ته بړړېدل وایو هغه اوښه بړېده نبي علیه السلام محبوب خواله لاړو یو درنګ ورته مبارک غوږ کېښودو بیا نبي علیه السلام تپوس وکړو د دې مالک څوک دی نو یو سړی راغلو ورله وی دا اوښه خو ما ته ډېر لوی فریاد کوي ستا په باره کې چې ته په دې باندې ظلم کې ته په دې زیاتې کې خوراک وله نه ورکې او ټوله رس پې اوبه خور کې لګیا یې اوبه پې راوباسې
د کوینه او نور کارونه پې کې دې سره دوره زیاتې مه کوه چې خوراک وله کم ورکې بیا پې کار هم کم کوه که کار پې ډېر کې نو بیا وله خوراک سیوا کا نبی علیه الصلاة والسلام د کائناتو نه هر څه دپاره الله رحمت وګرځولو کائناتو کې یو شی داسې نشته چې د محبوب د رحمتونو د انواراتو نه بچ شي الله چې څومره رحمتونو هغه په محبوب باندې نازل کړل محبوب سره چې څومره د رحمت طاقت والله رب العزت د محبوب د ذات عالی نه هغه ټول عالم ته ټولو کائناتو ته ورکړلو دا د نبی علیه السلام سیرت دی سیرت د نبی علیه السلام که مونږه په دې وو چې نبی علیه السلام پیدا شو څنګه ځوان شو څنګه شو څنګه بیا وفات کېدو په هغه وخت کې څنګه دا ډېر لوی وخت غواړي او نه دا د یو مجلس خبرې دي خو محبوب به درته دا ووایم چې ماشوموالي کې هم پاک و په زلمیتوب کې هم پاک و په زلمیتوب کې هم پاک و او په بوډاوالي کې په مشروالي کې هم پاک و د پیغمبرای د نبوت نه وړاندې هم پاک و د نبوت نه وروسته هم پاک و کله چې پیدا شو هم پاک و کله چې لوی شو نو هم پاک و کله چې ځوان شو نو هم پاک و کله چې د پیغمبرای په منصب باندې فارغې نه وروسته وفرمایل کاش که څوک په ده پوه شوي او د اسلام راړو نه مخکې دی ختم کړی نو دا به ښه وه ځکه دی ولې مرتد شو بیا راغی اول صحابي بیا مرتد شو خو نبی علیه السلام د هغه د صحابیت نه انکار نه دی کړی لهذا موږ به دا نه وو چې هغه صحابي نه دی خو محبوب وفرمایل که چېرې د ایمان لا نو راوړی او چا ختم کړو نو په حالت د کفر کې به خبره به ختم شوې وه حضرت عمر عرض وکړو ای د الله رسوله نو ګوره دوره خو به تا کړي چې یو طرف ته به دې ما ته د سترګې دا ګوټ وهلی چې لرې که ختم یې که محبوب وفرمایل عمره دا ته څه وایې د پیغمبر سترګې خیانت نه کوي ما چې سترګه والې وه زما د نبوت په کار کې به نقصان راغلی الله رب العزت محبوب له هغه سترګې ورکړې وي چې په کائناتو کې هغه سترګې بل چاله نه دي ورکړې بل به هر څوک هر څه وکړي چاته به پټه خبره وکړي زه درته وایم دته یې مه وایه زه درته وایم دا کار به بیا ته وکړي زه به څه نه وایم ته به وکړي خو محبوب الله رب العزت دومره پاک ساتلی چې چاته یې دا هم نه دي ویلي چې زه درځم نو ته دا کار وکړه دې کې ټګي راځي دې کې ټوري راځي دې کې خیانت راځي محبوب الله د ژوند په هره لحظه کې امین او صادق ساتلی دی هغه ځای چې نبی علیه السلام پکې ماشوموالی تیر کړی دی هغې ته د طوایف نه لار تلې ده او قبیله د بنو سعد هلته کې آباده اوس هم هغه کورونه شته اکثر حاجیان او معتمرین هلته ځي نبی علیه الصلاة والسلام هلته لوبې کړي دي لوبې کړي دي د وړوکوالي د 5 کالو په عمر کې هلته لوبې کړي دي نبی علیه الصلاة والسلام محبوب به کله کله د وړوکوالي هغه خبرې صحابه کرامو ته کولې صحابه کرامو باغی ته غوږ ایښی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې یو ځل زالکم د 11 کالو عمر مې ملګرو ما ته وویل چې نن شپه په پلانکي ځای کې څه مجلس جوړ دی د جاهلیت په دور کې د جاهلیت هغه مجلس دی چې په هغې کې د دین هېڅ قسمه کار نه کېدو نه هغه وخت سره دین و نبی علیه السلام فرمایل زه خو نه ځم ملګرو ورته وی نه موږ سره به خامخا دی محبوب فرمایي زه ملګرو داسې مجبوره کړم چې ما وی نه ځم خو زه چې دی وایي تر سزا به ورشم بیا به زه واپس شم خو ما له دې خبرې خوند رانه کړه چې دی سره په دې خبره کې یو قسمه کذبې بیاني راځي زه هغه مجلس ځای ته لاړم هغه لا نو جوړ ماسخوتن نه وړاندې لاړم هېڅ شی نو نبی علیه السلام فرمایي په ما هیبت راغی ما وی دلته خو اوس هغه کارونه کېږي چې هغه به مناسب نه وي الله رب العزت په ما باندې خوب راوستو زه هغه میدان کې یوازې اوده شوم ما باندې شپه تېره شوه مجلس چې کوم ځای و زه د هغې نه یو طرف ته یو ځای کې اوده پروت وم ما ته پته ونه لګېده په دې کې په ما باندې د بلې ورځې نور ولګېده زه هغې سره راپاڅېدم ملګرو زه بیا صحیح کړم ما ته یې وویل چې ته بیا څه شوې نو ما ورته ویل چې زه خو دې ځای ناست وم تاسو ولیدل ما وی زه نه یم پوه شوی زه اوده شوی یم وی ښه مجلس خو وشو موږ مجلس ته ناست یو خو ته مو صحیح نه کړې نو بیا لاړو محبوب الله رب العزت په هغه وخت کې هم د مجلس د هغه ټنګ ټکور نه د محبوب غوږونه مبارک بند وساتل د کم ټنګ ټکور په وجه چې د محبوب زړه متاثره کېده الله رب العزت په محبوب خوب تاریک د بله ورځې پاس خو مجلس یې ورته ونه خو په ماشوموالي کې هم داسې
نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سړي سره واده وکړه، هغه وروسته بیا صحابي د نبی علیہ السلام شو، د حضرت خدیجة الکبرا واره دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ووایي چې زه تاله د امانت راړم، ته دې ځای ما ته کښېنه. وی ناست به وي او دې ځای به زه تا ته ناست یم، دې ځای کې به زه تا ته د دیوال سره ناست یم. هغه حکیم بن حزام صحابي دی، هغه وایي زه لاړم، زما دا خبره هیره شوه چې ما هغه سره واده کړې ده، خو ما ته نبی علیه السلام ویلو چې زه به درته دې ځای ناست یم، واده یې کړې وه. په دغه دوران کې نبی علیه الصلوۃ والسلام 2 ورځې او 3 شپې په هغه ځای کې مستقل ناست و. حکیم بن حزام وایي زه په هغه لاره را روان وم چې ما څنګه وکتل، ما ورته ویل ته لا تر اوسه پورې ناست یې؟ نو یې ما ته یې ویل چې او تا ته ما ویلي نو چې زه به درته ناست یم، لہذا زه ځکه دلته کې ناست وم، ما وی هسې نه چې ته راشې ما ونه مومې نو ته به وایې چې ګوره دا یې ما ته څه خبره کړې وه. وی چې ناست به یم، اوس ناست نه دی. وی خفه نه شي، زما خو هېر شوي وو. وی که ستا هېر شوي خو زما نه و هېر شوي. زه 2 ورځې او 3 شپې په دې ځای باندې مستقل ناست وم، ما نه خوراک سکا کړی نه چېرته تللی یم، د دې وجې نه یم تللی. ما وی چې ته راشې، هسې نه چې زه نه یم، د دې وجې ناست وم. ما وی چې ته راشې ما ومومې دې ځای کې. دا د نبي علیه الصلوۃ والسلام د ژوند حالات دي. رونو سیرت طیبه باندې ځان پوه کول د هر مسلمان دا فرض دی، لازم دی. تاسو وایي په ټول سیرت دوره خو چې کم از کم درته پته وي چې د محبوب په شان ښایسته ښکلی انسان په کائناتو کې بل نه دی پیدا شوی، نه به پیدا شي. دا عقیده هم لرل پکار دی. زوام قادیانیت ته چې کم ځوانان تللی دي الله دې ورته هدایت وکړي، کم خلک چې قادیانیت طرف ته ورغلي دي الله دې ورته هدایت وکړي. خو د هغې دا وجه وه چې د محبوب د ښایست نه نو خبر، که د محبوب د ښایست نه خبر و نو بیا به اپله نه تلل، پته ورته ونه لګېده چې محبوب څومره ښکلی و. خدای خبر چې څه باندې دوکه شو. ګنې زه وایم چې د محبوب ښایست څوک ولولي او واوري هغه به له هم د بل چا مخ ته وګوري چې دی به هم ښکلی خو نبي علیه السلام و، ښایسته اخلاق خو د محبوب و، ښایسته سیرت خو د نبی علیه السلام دی، ښایسته ښکلی ژوند خو د نبی علیه السلام دی، ښکلی زندګي خو د محبوب رسول الله مبارک ده. څوک به ووایي چې بل څوک هم هغه شان کیدی شي. نن که څوک ډېر ښایسته دی هغه د محبوب برکت دی، که څوک ډېر لوی د علم خاوند دی هغه د محبوب برکت دی، که د چا ډېر ښکلي اخلاق دی هغه د محبوب برکت دی، که الله ما او تا له زندګي راکړې ده دا د محبوب برکت دی، که الله دې دنیا ته ښایست ورکړی دی دا د محبوب برکت دی. زه خو دا وایم چې سپوږمۍ ښکلې ده دا د محبوب برکت دی، چې نور رڼا کړې ده ورځې جوړه کړې ده دا د محبوب برکت دی، چې ګل دومره ښایسته دی خوشبویۍ کوي دا د محبوب برکت دی، او چې الله څومره خوشبویۍ پیدا کړي دي دا د محبوب د خوشبویۍ نه الله پیدا کړي دي. حضرت قاسم نانوتي رحمت الله علیه به فرمایل وی چې ګلاب ته د ښایست او ښکلا الله رب العزت د محبوب په ښکلا او ښایست باندې ورکړې ده. چا ورته ووی حضرت دا ته څنګه وایې؟ وی زه وایم چې محبوب نه وی نو ګلاب به نه و، چې ګلاب نو ښایست به نه و. پوه شه چې ګلاب ښکلی دی دا د محبوب د مخه ښکلی دی، دا الله تعالی د هغې نه ورته ښایست ورکړی دی. نو وروڼو د دې سیرت مقصد څه دی؟ د سیرت د دې مجلس او د دې محفل د سیرت النبی د دې جلسې مقصد دا دی چې مونږ او تاسو له الله تعالی د نبی علیه السلام صحیح عشق او محبت راکړي. تر کومې چې مونږ د محبوب د سیرت نه نه یو خبر مونږ کې به مینه څنګه راشي؟ ځکه محبوب فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. څوک به تر هغه مؤمن نشي تر کومې چې ورته زه د پلار نه د زوی نه او د ټولو خلکو نه د ټولو کائناتو نه د هر چا نه خوږ نشم غاړو د سره مؤمن نه دی. نو پته ولګېده چې د نبی علیه السلام محبت په مونږ باندې لازم او فرض دی، نو د محبوب پیژندل په مونږ باندې څه دي؟ لازم دی او فرض دی. شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه لوی محدث او سیرت نگار او د سیرت المصطفی مصنف دی، هغه فرمایلی دی او دا یې لیکلی دي
که مونږ د خپل پلار نیکه د تاریخ نه خبر نشو مونږ پې نه ګناهګاریږو خو مونږ که د محبوب د ذات عالی نه خبر نشو مونږ اړو د سره مسلمانان نشو پاتې کېدی پته ولګېده مونږ به د ایمان خاوندان اله ګرځو چې محبوب راته د ټولې دنیا نه خوږ نشي محبوب در هغه پورې مونږ ته د ټولې دنیا نه نشي خوږېدی تر کومې چې د محبوب شان مونږ نه معلوم کړی د محبوب شان هغه شان دی چې الله فرمایلی دی ورفعنا لک ذکرک مونږ ستا دا ذکر دومره اوچت کو چې عام مو کو هر ځای کې مو کو معلومه شو الله په کائناتو کې بل چا د پاره ورفعنا لک ذکرک نه دی ویلي ما ته ووایئ نبی علیه السلام نه علاوه الله د بل چا د پاره ورفعنا لک ذکرک ویلی دي نه دی ویلی معلومه شوه د الله ذات په وحدانیت کې یکتا دی محبوب الله رب العزت د مخلوق په اعلی صفاتو کې یکتا پیدا کړی دی د محبوب اخیری برکت در توام په دې مجلس کې چې کوم اخیری خبره کوم هغه دا دی ورونو چې هر نبی الله پیدا کړی دی در هغه تر حیات د هغه امت الله ګرځولی دی قربان د محبوب نه چې نو امید امت صفت راغلی دی چې پیدا شو امید امت صفت کیږي چې پیغمبر شو امت د ټولو نه اوچت دی او چې نشته نو ټول امت د ټولو کائناتو نه اوچت امت وګرځېد د ټولو کائناتو نه اوچت امت الله وګرځو نو که د حضرت موسی علیه السلام د وفات نه وروستو او د بل پیغمبر په حیات کې د موسی علیه السلام په قوم کې څوک پیدا شوي دي نو هغه به د هغه بل پیغمبر سوي امتي به وي خو قربان د محبوب نه چې تر قیامته پورې د مسلمان سکه د کافر په کور کې ماشوم پیدا کیږي که هغه مني او که نه مني هغه د نبی علیه السلام امتي دی جو جانے یا نہ جانے جو مانے یا نہ مانے جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے کائنات میں وہ میرے محبوب رسول اللہ مبارک کا امتی ہوگا معصوم جو جانے یا نہ جانے جو مانے یا نہ مانے جو بچہ بھی ماں جنتا ہے وہ محبوب کا امتی ہوگا دای معجزه ده دای برکت ته دای صفت ته دای د ختم نبوت غلوی خصوصیت ته الله دې د محبوب صحیح مونږ عاشقان جوړ کړي د محبوب په ذات عالی باندې دی الله مونږ او تاسو صحیح ماینان جوړ کړي د محبوب د تاج د ختم نبوت نه دی الله رب العزت مونږ ټول قربان وګرځي د محبوب د تاج د ختم نبوت دی الله مونږ او تاسو سپایان وګرځي دغه علما دي رونو بهانه ګوري دی چې خلک راشي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت هغه فضیلت معلوم شي او هغه د نبی علیه السلام صحیح امتیان وګرځي الله دې دغه پیغام ټول امت ته ورسولی کړي الله دې دغه پیغام ټول امت کې عام کړي الله دې هر انسان ته د ختم نبوت او د تاج د ختم نبوت او د نبی علیه السلام د ذات عالی د صفاتو محبوبیت ورکی محبت تی الله ورکی معرفت تی الله ورکی په دغه باندې زه د خپل بیان ختموم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وما علينا الا البلاغ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته